نظیر انکم سپورټ پروګرام د دې ویډیو مقصد د غوتو د نخو تصدیق کولو نه بغیر د ادایګۍ طریقه کار تشریح کول دي چې د کومې په ذریعہ تر اوسه 80,000 نه زیاتو مستحق خزو ته ادایګیانې ورکول شوې دي. که تاسو ته د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام له طرفه وظیفه ملایويږي او تاسو د غوتې نخې ختم شوې وي او په بایومټریک ماشين کې د تصدیق نه کېدو په وجه وظیفه نه ملایويږي، نو تاسو دویم بل ادایګۍ مرکز ته لاړ شئ او د بایومټریک ماشين په ذریعہ د پیسو وصولولو کوشش وکړئ. یاد ولرئ چې په یو ماشين کې 8 ځله د غوتو نخو تصدیق کوشش کېدی شي. باوجود د دې کچر تاسو د غوتو د نخو له وجه ادایګي بیا هم ممکن نه وي، نو تاسو نادره دفتر ته لاړ شئ او د غوتو نخو تصدیق وکړئ. که تاسو د غوتو نشانات د نادره لاخوا هم تصدیق ونشو، نو تاسو د خپل کورنۍ یو داسې کس چې ورسره شناختی کارت وي، نو هغه سره د BISP نږدې تحصیل دفتر ته لاړ شئ او متعلق افسر ته د غوتو د نخو تصدیق نه کېدو شکایت درج کړئ. کله چې تاسو بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دفتر ته لاړ شئ، نو د BISP افسر به خپل نگراني کوي چې تاسو د غوتو د نخو نه بغیر د ادایګۍ فارم ډک کړئ. د جانچ پړتال وروسته تاسو رجسټر شوی موبایل نمبر باندې به د 8 نه به یو پیغام راشي یا تحصیل افسر به تاسو ته د ټلیفون په ذریعہ خبر درکړي چې تاسو درخواست منزور شو. که تاسو اسلام آباد، پنجاب، سند یا بلوچستان صوبې سره تعلق لرئ، نو تاسو د خپل هغه رشتہدار د کوم سره تاسو بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دفتر ته تللی وئ، نو د هغه سره ټاکل شوی حبیب بانک څنګه ته لاړ شئ. لحظه تصدیق وروسته به تاسو ته منزور شوی وظیفې پیسې درکړل شي. تاسو تعلق خیبر پختونخوا صوبې ګلګت بلتستان یا آزاد جمهور کشمیر سره وي، نو د 8 نه د SMS یا اطلاع نه پس تاسو ته BISP متعلقه دفتر ته دوباره تلل پکار وي، چرته چې د بانک الفلا نماینده د BISP اسسټنټ ډایریکټر په موجوده کې به د تاسو شناختی کارت بانک سیستم کې داخل کړي او نادره به هغه تصدیق نه پس تاسو رجسټر شوی موبایل نمبر ته یو کوډ راولېږي. د دې کوډ دویمه حصہ به د BISP اسسټنټ ډایریکټر په موبایل راوېلېږي. د بانک افسر به د مکمل کوډ په خپل بانک سیستم کې داخل کړي او سیستم نه تصدیق نه پس به بانک الفلا د پیسو باقاعده ورکول شروع کړي.